د حجر اسود کاڼي د ښکلولو دپاره خلک دومره تکلیفونه او مشکلات ولې تیروي چې د خپل سر پروا نه کوي او وایي چې یو ځل موږ د حجر اسود کاڼی دا ښکل کړو دا ځکه چې دا هغه بختور کاڼی دی چې کله آدم علیه الصلاة والسلام دا د جنتونو نه را خدای پاک راکوزاوه د مبارک ځان سره دغه کاڼی هم د جنتونو نه راکوز کا او چې کله د بیت الله شریف تعمیر کاوه نو په یو ځای کې دغه کاڼی هم ورنصب که او دا هغه بختور کاڼی دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې د دغې رنګ دا د شودو په شان د سپینو خو د خلکو ګناهونو د وجې نه د دې رنګ دا تک تور وګرځېده د مبارک فرمایي که چېرته خدای پاک د دې رنګ نه وی بدل کړی نو د دې رڼا د وجې نه به خدای پاک دغه ځمکه او اسمانونه دا به ټول روښانه کړي وی او لور فضایل دا دي چې رسول الله مبارک په خپله دغې حجر اسود هغه ښکل کړی دی او بل دا دی مبارک فرمایي چې یو انسان هغه حجر اسود هغه ښکل کړي یا یې ورله د لرې نه استلام وکړه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دغه حجر اسود له به خدای پاک ژبه او خوله ورکړي او په ورځ د قیامت باندې به د دغې ښکلوونکي او د هغې ته